بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 12 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د مرکب غیر مفید کم درې قسمونه پاتیو دا غي تفصیل او وضاحت وکاو. د مرکب غیر مفید دریم قسم دی مرکب بنایی یا تعدادی. سلورم نمبر قسم دی مرکب منصرف او پنځم نمبر قسم دی مرکب صوتی. مرکب بنایی دا هغه مرکب غیر مفید دی چې د دوو اسمونو د منځ نه وو لرې کړی شي او دواړه اسمونه یوځای کړی شي، نو دغه مرکب ته به مونږه مرکب بنایی یا تعدادي وایو. مرکب بنایی دا هغه مرکب دی چې د دوو اسمونو د منځ نه وو لرې کړی شي او د دغه دواړو نه یوه کلمه جوړه کړی شي، نو دغه مرکب ته به مونږه مرکب بنایی وایو. د عربی په ژبه کې د 11 نه واله د 19 پورې کومې هندسې استعمالیږي، نو دغه ټول دا مرکب بنایی دي او دې ته مرکب تعدادي هم وای، ځکه چې تعداد د انسو ته وای. نو د 11 نه واله د 19 پورې چې دا څونه انسي دي، نو دا مرکب بنایی دي او دې ته مرکب تعدادي دا هم ویل کېږي. د مرکب بنایی ته دې حکم دا دی چې د 12 نه علاوه 12 د 12 ته ویل کېږي، د 12 نه علاوه د 11 نه والا تر د 19 پورې، یعنی د 11 نه والا د 19 پورې د څونه هندسې چې دی په عربی ژبه کې سوا د 12 نه، نو تدې د دواړه جزونه دا به مبني بر فتحه وي، یعنی همیشه د پاره به د دغه لومبي جز د پاسه هم فتحه وي، یعنی زبر به وي، او د دویم جز د پاسه به هم فتحه وي. مثلا جاءنی 11 رجلا، نو بس په دې مثال کې 11 دا په ترکیب کې فاعل جوړیږي، لیکن چونکه مونږ دا ویل چې دا به مبني بر فتحه وي، نو د 11 د دال د پاسه هم فتحه ده او 10 د را د پاسه هم فتحه ده. نو په دې صورت کې به د اعراب دا به محلن وي. نو که مونږ ترکیب کوو نو مونږ به داسې وایو چې 11 مرفوع محلن ممیز او دا رجلن دا به ولا تمیز جوړیږي بیا. نو دا خو مونږ د حالت رفعی مثال ذکر کو. د حالت نسبی مثال دی رأیت 11 رجلن، نو څنګه چې په حالت رفعی کې 11 نو داسې په حالت نسبی کې هم 11 دی، خو دلته به مونږ په ترکیب کې داسې وایو 11 منصوب محلن، ځکه چې مفعول به دا منصوب وي. او د حالت جری مثال به مونږ شي مررت ب11 رجلا، نو په حالت جری کې هم 11 دا په خپل حالت باندې دی. نو چې دلته مونږه ترکیب کوو نو مونږ به داسې وایو چې 11 مجرور محلن. دغسې حکم د 13 14 15 تر د 19 پورې چې څونه انسي دي د هغې دغه حکم دی چې د دې دواړه جزونه دا به مبني بر فتحه وي. سوا د 12 نه چې په 12 کې دا دویم جز یعنی 10 دا خو به مبني بر فتحه وي، یعنی تدې کم اخیر دی یعنی را ده په دې باندې به د همیشه د پاره فتحه وي په حالت رفعی، په حالت نسبی او په حالت جری کې هم. البته دا کم لومبی جز دی 12
نو دا به معرب وي. نو چې کله دا معرب وي نو تدې حالت رفعی کې به دا په الف سره وي او په حالت نسبی او په حالت جری کې به دا په یا ساکن ما قبل فتحې سره وي. تدې مثال دی جاءنی 12 رجلا. اوس په دې مثال کې دا 12 دا په حالت رفعی کې دی ځکه چې دا د جاء د پاره فاعل جوړیږي. نو تدې حالت رفعی په دې مثال کې په الف سره دی. مونږ داسې وایو جاءنی 12 رجلا. لیکن حالت نسبی او حالت جری به په یا ما قبل فتحې سره وي لکه څنګه چې د تثنیه اعراب دی او ان شاء الله تعالی آینده باب کې به مونږ په دې باندې بحث کوو. نو داغي مثال بشي رأیت 12 رجلا او مررت ب12 رجلا. نو په حالت نسبی او په حالت جری کې د دې لومبي جز اعراب دا په یا ساکن ما قبل فتحې سره دی. نو د مرکب بنایی تدې حکم دا شو چې تدې دواړه جزونه به مبني بر فتحه وي سوا د 12 نه چې په 12 کې لومبي جز یعنی 12 دا به معرب وي. نو بیا تدې حالت رفعی به په الف سره وي او حالت نسبی او حالت جری به په یا ساکن ما قبل فتحې سره وي او دا کم دویم جز دی 10 نو دا به مبني بر فتحه وي. د مرکب غیر مفید سلورم نمبر قسم دی مرکب منع صرف. مرکب منع صرف دا به مونږه هغې مرکب غیر مفید ته وایو چې په دې کې دوه اسمونه یو ځای کړی شوي وي لیکن ته دې دواړو په منځ کې وو دا نه وي. نو په مرکب بنایی کې او په مرکب منع صرف کې خدا خبره یو شانتي ده چې په دواړو کې دوه اسمونه دا یو ځای کړی شوي وي لیکن فرق پکې دا دی چې په مرکب بنایی کې په اصل کې وو هغه موجود وي بیا مونږ وو هغه حذف کو او په مرکب منع صرف کې وو د ابتدا نه موجود نه وي. د مرکب منع صرف مثال دی بعل بکا. بعل بکا نو بعل بکا دا مرکب منع صرف دی. په دې کې دوه اسمونه یو ځای کړی شوي دي یو بعل او بل بک دی. علما وایي چې بعل دا د یو بت نوم او بکا د خار د یو بادشاه نوم. نو دغه دواړه بعل او بک دا یې رایوځای کړل او د یو خار نوم یې کېښودو. نو اوس وګورئ په بعل او په بک په منځ کې وو نشته دی خو دا دواړه اسمونه مونږه یوځای کړل او تدې نه مونږه یوه کلمه جوړه کړه نو دې ته به مرکب منع صرف وایي. دویم مثال دی حضر موتو. نو حضر دا ځان له کلمه ده او موتو دا ځان له کلمه ده او دواړه مونږه یوځای کړل او په منځ کې وو نشته دی لہذا دې ته به مونږه مرکب منع صرف وایو. د مرکب منع صرف تدې حکم دا دی چې تدې لومبی جز دا به مبني بر فتحه وي یعنی د لومبي جز د پاسه به خوا که حالت رفعی وي که حالت نسبی وي او که حالت جری وي. په هر حالت کې به د لومبي جز کم اخرنۍ کلمه ده په هغې باندې به فتحه وي او کم دویم جز دی د مرکب منع صرف نو دا به معرب غیر منصرف وي. دویم جز دا به معرب وي لیکن د معرب په قسمونو کې به غیر منصرف وي یعنی د دې دویم جز اعراب دا به په حالت رفعی کې په ضمې سره وي او په حالت نسبی او جری کې به په فتحې سره وي لکه څنګه چې د غیر منصرف اعراب دی. ان شاء الله په دې باندې به مونږه بحث کوو. نو د مرکب منع صرف دویم جز دا به معرب غیر منصرف وي یعنی په دغې باندې به ضمم راتلی شي او فتحم راتلی شي لیکن په غیر منصرف باندې کسره نه راځي لہذا په مرکب منع صرف په دویم جز باندې به کسره دا نه راځي او دې ته د منع صرف ویم ځکه چې د صرف معنی ده منصرف او د منع معنی ده منع یعنی تدې منصرف ویل منع دي یعنی دویم جز به مونږه منصرف نه وایو بلکې دویم جز دا به مونږه غیر منصرف وایو.
اوس مونږ ته دې په مثالونو په ذریعه سره وضاحت کوو نو دا خبره به زمونږ او ستاسو په ذهنونو کې راشي. مثلا د حالت رفعي مثال دی بعلبک بلدة معروفة، چې بعلبک دا یو مشهور ښار دی. نو بعلبک دا دلته په ترکیب کې مبتدا واقع شوي ده او مبتدا دا مرفوع وي. نو که مونږ او تاسو وګورو نو په بعلبک دا کم لومبی جز دی بعلا، نو دا مبني بر فتحه ده، تدې په لام د پاسه باندې زبر دی. او کم دویم جز دی نو دا مونږ ویلو چې دا معرب غیر منصرف دی او په د غیر منصرف حالت رفعي دا په ضمې سره وي. نو په دې مثال کې هم د بکو په آخر کې ضمه راغلی ده. نو بعلبک بلدة معروفة دا د حالت رفعي مثال دی. د حالت نسبی او د حالت جری مثال دی رأیت بعلبک او مررت ببعلبک. رأیت بعلبک دا د حالت نسبی مثال دی او د حالت جری مثال دی مررت ببعلبک. نو په دې دواړو مثالونو کې کم لومبی جز دی بعلا، نو دا مبني بر فتحه ده، او کم دویم جز دی نو د هغې اخیر یعنی کاف په دواړو کې په حالت نسبی کې یعنی رأیتو بعلبک او په حالت جری کې مررتو ببعلبک، د دواړو کې تدې په اخر کې فتحه راغلی ده. نو حاصل دا شو چې د مرکب منصرف حکم دا دی چې تدې لومبی جز دا به مبني بر فتحه وي او دویم جز به معرب غیر منصرف وي، او تدې وجه نه دې ته منصرف وي چې تدې دویم جز دا به منصرف ویل منه دي بلکې دا به مونږه غیر منصرف وایو. د مرکب غیر مفید پنځم او اخرنی قسم دی مرکب صوتی. صوت دا آواز ته ویل کیږي. نو مرکب صوتی دا هغه مرکب غیر مفید دی چې په دې کې دوه اسمونه دا یو ځای کړی شوي وي او دا دویم اسم دا صوت وي یعنی آواز وي، دې وجې نه دې ته مرکب صوتی ویل کیږي. د دې یو مثال دی سیبا ویه. نو سیبا دا یو اسم دی او ویه دا بل اسم دی او دا ویه دا آواز دی، نو دې وجه نه دې ته مرکب صوتی ویل کیږي. دویم مثال دی راها ویه. نو راها دا یو اسم دی او ویه دا بل اسم دی او دا ویه دا آواز دی، نو دې وجه نه دې ته مرکب صوتی ویل کیږي. داسې مردا ویه، نو دا هم مرکب صوتی دی. د مرکب صوتی حکم دا دی چې تدې لومبی جز به هم مبني بر فتحه وي، یعنی په حالت رفعي په حالت نسبی او په حالت جری کې به تدې په د لومبي جز کم آخرنی لفظ دی په هغې باندې به فتحه وي، او کم دویم جز دی یعنی کم دا صوت دی نو دا به مبني بر کسره وي، یعنی تدې د لاندې به زیر وي. اوس مونږ تدې مثالونه بیانو. نو د حالت رفعي مثال دی سیبویه رجل نحوی. سیبویه رجل نحوی. نو سیبویه دا مرکب صوتی دی. نو که مونږ او تاسو وګورو نو په دې کې دا کم لومبی جز دی سیبا دا مبني بر فتحه دی او دا کم دویم جز دی ویه دا مبني بر کسره دی. په هر حالت کې به تدې په اخر کې دغه کسره وي، خوا که حالت رافعي وي که نسبي وي او که جري وي. نو موږ به تدې ترکیب داسې کوو سیبویه مرفوع محلا مبتدا، ځکه چې دا خو مبني بر کسره دی نو دلته به تدې اعراب بیا محلا وي. د حالت نسبي مثال دی رأیت سیبویه. نو په حالت رفعي او په حالت نسبی کې هیڅ فرق نشته دی، ځکه چې دلته هم لومبی جز مبني بر فتحه دی او دویم جز مبني بر کسره دی. خو چونکې سیبوی په دې دویمه جمله کې یعنی رأیت سیبویه کې دا مفعول به دی نو تدې اعراب به محلا وي. موږ به داسې وایو سیبویه منصوب محلا مفعول به. دریم مثال د حالت جری مررت بسیبویه. نو په دې کې هم لومبی جز مبني بر فتحه دی او دویم جز مبني بر کسره دی. خو چونکې په دې مثال کې دا سیبویه دا مجرور دی نو موږ به تدې اعراب داسې وایو سیبویه مجرور محلا. نو زمونږ ته دې سبق حاصل دا شو
چې په مرکب بنایی، مرکب منصرف او مرکب صوتی په دې درې وړو قسمونو کې دوه اسمونه دا یوځای کیږي. لیکن فرق پکې څه دی؟ په مرکب بنایی او مرکب منصرف کې خو مونږه فرق مخکې بیان کو چې په مرکب بنایی کې به وو وي او په مرکب منصرف کې به وو دا نه وي، او مرکب صوتی کې هم دوه اسمونه دا یوځای کیږي. لیکن فرق پکې دا دی چې په دې کې به دویم اسم دا اواز وي. او تدې کم اعراب دی نو په هغې کې فرق دا دی چې په مرکب بنایی، مرکب منصرف او مرکب صوتی تدې درې وړو کم لومبی جز دی نو دا به مبني بر فتحه وي سوا د 12 نه چې په 12 کې دغه لومبی جز یعنی 12 دغه به معرب وي. تدې نه علاوه دا نور کم الفاظ دي نو په هغې کې څه اختلاف نشته دی، په درې وړو کې به لومبی جز مبني بر فتحه وي. البته کم دویم جز دی نو په دې کې د اعرابو په اعتبار سره په دې کې اختلاف شته دی، او هغه دا دی چې په مرکب بنایی کې به دویم جز دا به مبني بر فتحه وي او په مرکب منصرف کې به دویم جز معرب غیر منصرف وي، او په مرکب صوتی کې به دا دویم جز دا به مبني بر کسره وي. نو ته دې ځای پورې زمونږ کوم دویم باب دی نو هغه د الله په توفیق سره او د الله په مدد سره سر ته ورسید. مونږه مختصرا ته دې دویم باب خلاصه بیانو. په دویم باب کې مونږه دا بیان کړل چې مرکب دا په دوم قسمه باندې لري، یو د مرکب مفید، بیا دویم د مرکب غیر مفید. بیا د مرکب مفید مونږه دوه تقسیمونه کړیو، یو د جزء اول په اعتبار سره او یو د خبر او د طلب حصول په اعتبار سره. نو د جزء اول په اعتبار سره د مرکب مفید دوه قسمونه دي، یو قسم دی جمله اسمیه او دویم قسم دی جمله فعلیه. او د خبر او د طلب د حصول په اعتبار سره بیا د مرکب مفید دوه قسمونه، یو قسم جمله خبریه او دویم قسم جمله انشائیه. بیا مونږه د جمله انشائیه د هغې 12 قسمونه ذکر کړیو، دا خو د مرکب مفید حاصلو. د مرکب غیر مفید مونږه د هغې تعریف کړو او بیا مونږه د هغې 15 قسمونه بیان کړل. لومبی قسم مرکب اضافي، دویم توصیفي او دریم مرکب بنایی، څلورم مرکب منصرف او پنځم مرکب صوتی. او بیا مونږه د هر یو حکم د هر یو قسم د هغې حکم بیان کو. نو دا مونږ سره د دویم باب حاصل او خلاصه وه. انشاءالله تعالی آینده درس کې به مونږه دریم باب او په دریم باب کې به مونږه د معرب د هغې تفصیلات بیانو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.